پیسې جامې مامې اخلم اختر دپاره هغوی ورانه دا پیسې هم اخیستې وهلی هم یم دا موټرسایکل هم رانه هغوی پټ کړی پرون ماته اطلاع میلاو شوه چې یو کس ګل محمد نومې دی چې هغه په موټرسایکل باندې د اختر دپاره د حوزري سامان خرڅوي د ماشومانو سوټونه او داسې بنینونه وغیره او ځان له 2 روپۍ ګټي اطلاع میلاو شوله چې په پټاو کې ملک ایاز او د هغه زامنو هغه نه موټرسایکل په زور واغشتو او بیا یې ځوړند کړی و ټوله شپه نو هغه زه خپله تاڼې ته راورسېدم ما چې د ده کومه خبره واورېده د بیا ماته یو تحریري درخواست هم وکړو چې ما سره ظلم ونه شي زما په یار زما هغه کې ما ټیم مقرر کو هغه ټیم کې انویسټیګیشن ټیم په هغې کې تفتیش وکړو او بیا نن چې کوم دی نو پولیس لاړل په دې کې او په هغې کې چاپه ولګوله هغه 31,000 روپۍ کم چې دنه په زور اغشتې وي هغه هم برآمد شوې او د ده وینا مطابق چېرې ماته وي چې 2 لکه به نور هم راکې دا کمې دي نو هغه چې کوم اصله استعمال شوې وه تاسو ګورئ دا کلاشنکوف چینا رایفل دی دا په سوونو کارتوس دي هغه هم برآمد شو او چې کومې پیسې اغشتې وي د ده نه هغه هم برآمد شو زه یو خبره دا کومه چې موږ خو په دې مشهور یو چې موږ سولې کوو ډي پي او سولې کوي خو په داسې حالاتو کې هیڅ قسم موږ سوله نه کوو په داسې حالاتو کې موږ د ظالم ګریوان ته لاس اچو او ښه مضبوطي اچو انشاءالله تاسو ګورئ چې کوم ځای کې یتیم غریب سره ظلم کیږي هغلته زه د ایس ایچ او د ډي اس پي نه علاوه زه په خپله رسم هغه کیس زه په خپله پرسو کوم دغه کیس تفتیش زه په خپله باندې کوم تاسو ګورئ چې زه پرون د ده په اواز باندې تاڼې ته راورسېدم دا د یو سار بیا راغلی یم پېشمني نه پس زه راوتی یم نو دا چې دا د دې خلکو ته به موږ انصاف ورکو زه د دې خلکو ته دا په علل اعلان ویم چې کم ځان ته بدماش وي چې کم ځان ته یو ډیر لوی ډکیت وي نو یا به زیم او یا به هغوی په دې دیر کې زموږ د دې ته نه ګوري چې ډي پي او لګیا دی سولې کوي سولې موږ د پوره من خلکو کوو او چې کم ځان ته بدماش وي نو هغې سره بیا موږ څنګه چې خوشحال بابا وی اهل شر ته د شاهین منګل پیدا کا او اهل خیر ته حلیم شتر حمامه هغې سره بیا موږ دا طریقه به کوو انشاءالله زه د ټولو خلکو ته څوک چې دا جبري قبضې کوي څوک چې د یتیمانو مال خوري څوک چې بوډۍ زنانه هغه تنګوي څوک چې یتیمان تنګوي د هغې وارث الحمدلله د هغې وارث زه یم او زه به د هغې تپوس کوم دا په دې بدن باندې ځای په ځای باندې زخمی دی دا به تاسو وګورئ ډېر سخت سخیوالی دی ټوله شپه دی په دغه کې ځوړند کړی و تړلی و او دته ما د دې 2-3 ورځو چې د کومه مزدوري ضایع شوې ده هغه ورله ما الحمدلله د خپل تنخواه نه د خپل جیب نه د نغدو په صورت کې ورکړه او د ده د دې کیس دپاره سرکاري طور به زه وکیل هم نیسم هغه خرچه به هم چې دی نو او په ډي پي او باندې یا به په ده باندې نه ٹھیک ہے سر دا کوم ملزمان چې تعلق د کوم سره دی او څو کسان چې تر شو دي سرګردانونه ویل شي دا د پاټاو سره تعلق ساتي ملک ایاز او دغه شانتي د هغې زامن دي سوراب خان سیلاب خان ضمیر خان نعیم الله عثمان او حاجر الله دا ټوټل 2 کسان دي او څه چې کومه قانوني کاروایي ده انشاءالله هغه به کېږي او ما تفتیشي ټیم مقرر کړی دی د ملزم هم حق دی هغه هم ویلی شي که فرض که هغه بېګناه نو موږ هر طرف ته ګورو هر چا ته موږ انصاف ورکوو او په دې کې ټیم مقرر دی انشاءالله زما یقین دا دی چې دته به پوره انصاف به ورته رسي بسم الله الرحمن الرحیم زه د وسوړۍ اوسېدونکی یم زه د وسوړۍ اوسېدونکی یم زه دا سیټونه خرڅوم دا ما پاټاو درې ته وړي او هلته ما خرڅول د ایاز خان په کور کې ما موټرسایکل ودرول هلته نور موټرسایکل هم وي ډېرې موټرسایکل دلته ما ودرول هغه ته پته ده چې مالدلي هم و مخکې دا کسانه
هغه ته پته وه چې دا لکه دا کار کوي. ما وګراهي هم کړې وه 31,000 روپو او چې کومه دی نو موټرسایکل هم راسره و. نو موټرسایکل یې زما نه پټ کړو. زه چې رالم د کار نه واپس زما نه موټرسایکل پټ کړم. ما ورته وویل چې زما موټرسایکل هغه وویل چې راشه زه ته لاس نه ونیمه ایاز خان او بره یې بوتلمه. او ما ته وویل چې بره ولې زه موټرسایکل درکړم. بره زه بوتلم د دې زامن و هغه چې کومه دی زه وتړلم سر یې ګونې او ښه سم یې وولم. په تار یې هم والی وم او په چا په پټ والیم. د یو سوراب خان او د پلار سوراب خان راپسې هغه ماشین نه اغوستی او د پلار یې راپسې دا ټوپک راغستی و. صحیح وایي په دې دې ولو او هغه نورو زه والی وم او سر یې ګونې هم راځوړند کړی وم. هغه د یو هلک د پلار نوم یې ایاز خان دی او د یو سوراب خان دی، یو سیلاب دی، یو ضمیر خان دی، یو نعیم الله دی، یو عثمان دی او یو حجیر الله دی. دا کسان دي چې جی زه دغه موټرسایکل ما ته وویل چې دا پیسې هم راکړه. د موټرسایکل زه جی د بجلۍ په تار هم والی یم او په ډنډیانو هم والی یم، په ډانګو باندې هم جي والی یم زه او سر یې ګونې ځوړند کړی یم. دا پټه ده دا د جي ته مخې ته پرته ده په دې زه ځوړند کړی یم. صحیح ده او سر یې ګونې زه ځوړند وم. چربنګ نه والی سره پورې زه د ماښام نه والی چربنګه پورې زه سر یې ګونې ځوړند وم او دوی چې زه والم. ما ته ویل موټرسایکل کاغذ راکړه او د روپۍ هم رانه اخیستې وې. بیا ما چې کومه دی خپل کور ته اطلاع وکړه، کور کسان راپسې راغله. ما دلته ریپورټ وکړو. هغه ریپورټ دغه ټایم کې زه په سر لګېدلی وم، زه سر یې ګونې را پرېوتی وم. هغه ټایم کې ما ریپورټ کړی خو لکه صحیح ریپورټ زما نه و. صحیح ده. اوس دا ډي پي او صاحب زه ډېره شکریه ادا کوم چې دا راغلی دی او زما د انصاف وکړی شي چې د ما له ریپورټ هم ولیکو. اوس چې کومه دی دا نور انصاف به دا وکړي. پکار ده چې ما څه انصاف وکړی. زه غریب یم او نور زما څه کور هم زنانه منانه دي. هغوی له زه د اختر دپاره دا کپړې او پیزار اخلم. ماشومان هم دي. زه د هغوی دپاره پیزار جامې مامې اخلم اختر دپاره. هغوی له دا پیسې هم اخیستې وهلی هم یم. موټرسایکل هم رانه هغوی پټ کړی. ډي پي او صاحب ما له اوس د اختر دپاره 10,000 روپۍ خرچه راکړه او زه د دې ډېره شکریه ادا کوم چې ما سره ډي پي او صاحب ما له راکړې جي او د دې هم زه ډېره غټه شکریه ادا کوم چې ما له د اختر دپاره 10,000 روپۍ ما له راکړې جي او د اختر دپاره یې ما له خرچه راکړه. زه په دې بدل له کپړې پیزار هم والم. دا چې نور د مظلمان هم زما سره ونیو. زه ډېره شکریه ادا کوم او زه به ورته همیشه دپاره دوام کوم.